د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اوریدلی دي. فرمایلی چې د قیامت په ورځ باندې به خلک راجمع کړي شي په داسې حال کې چې هغوی به خپیبلی بربند وي او ناسنته وي. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې سړي او ښځې دا به یوځای وي او یو بل ته په دا حالت کې دی ګوري. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل ای عائشه رضی الله تعالی عنها معامله به دومره سخت چې یو بل ته به د کتو د چاوس هم نه. نو قیامت ورځ دا ډیره سخت ورځ ده. د قیامت ورځ زمونږ د ټولو په هغې باندې ایمان دی، خو د هغې د سخوالي او د هغې د نرموالي د دې دواړو دارومدار د انسان په اعمالو باندې دی. د یو انسان دا عمل ښایسته وي دلته به هلته نرمي وي، د یو انسان دا عمل بدي دلته به هلته سختي وي. بل خبره دا ده چې په دې روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیامت ورځ د هغې سخوالی به دومره وي چې انسانان هغوی چې د قبرونو راوچتېږي، هغوی د ځمکې د ویښ نه راوچتېږي، په داسې حالت کې به چې هغوی به خپیبلې رواني، په داسې حالت کې به چې هغوی به ناسنت وي، هغوی به کپړې د هغوی په جسم باندې ني. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د رسول الله نه تپوس وکړ چې ښځه او سړي دي خو به ګډوډ رواني په دغه میدان کې، نو دوی به یو بل ته نه ګوري. نبی علیہ السلام یو فرمایل چې دغه ورځ دا به دومره سخت وي چې بل ته به د کتو وس نه، ځکه هر یو انسان هغه سره به دا غمي چې ما سره به مخکې څه کېږي، هر یو انسان هغه سره به دا غمي چې زما کوم اعمال دي هغه اعمال به ما د جنت ته بوځي او د جهنم نه به ما بچ کړي او که نه. د دې د وجې نه به هر یو کس په خپلو خولو کې ډوبي، هر یو کس په خپلو اعمالو سره رواني، نو هغه به دا وس ني، هغه به دا طاقت ني چې هغه بل انسان ته وګوري او بل کس ته وګوري د وجې د ډیر سخوالي د قیامت د ورځې نه.